ګوره حدیث سره توایما ډیر خوندور حدیث ته دام عبدالله ابن عباس فرمائی رئیس المفسرین په اهل بیتو کې علیهم السلام حضور علیہ السلام ورته دعا کړې ده اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. ډیر لوی صحابي دی عبدالله ابن عباس فرمایي او دا حدیث امام طبرانی په معجم اوسط کې دا حدیث روایت کړی دی. عبدالله ابن عباس فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک با د سبعی د منځ نه پس روزانه دا به معمولو دا به حضور مبارک طریقه وا روزانه چې کله به سحر منځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وک په جانماز باندې بناستو او ارد گرد خواوشا چار پیرا صحابه کرام مبارکان بترناستو او حضور مبارک نه به تاسو نکړه مسائل به تر پخته خوب بچالی دلو حضور مبارک ته به خوب بیاناوه ناست بو حضور مبارک حضور مبارک. عبدالله ابن عباس مبارک فرمائی چې تر دې پورې چې نور به مکمل راوخاته حضور مبارک با د اشراق منځ وکړه او د اشراق د منځ نه پس د حضور مبارک یولس بیبیانې وي. مونږ استاسو دو بیبیانې زیات نه زیات یو انسان تکړه شي دوه وکړه کنه پښتو معاشره کې دویمه نکاح بالکل کفر دی ظلم دی نعوذ بالله داسې ښکاری حلال کې حضور مبارک یولس بیبیانې وي. خو مونږ استاسو لپاره په یو ټیم کې څلور جایز دي پاتې شو حضور مبارک یولس کړي دي. دا د حضور علیہ السلام خصوصیت دی دا د بعض شیان د حضور مبارک هغه خصوصیت دی. ازما استا یو حکم د حضور مبارک د پاره یو حکم امت ته پاره په امت کې زمونږ استاد په یو ټیم کې څلور خزمه او تا د پاره جایز دي خو چې انصاف کولای شي اغوی له تحقر کولای شي اغوی سره تمینه کولای شي اغوی سره ته ظلم نه کوي الله بیا جایز دي. نو حضور مبارک به د اشراق نه پس سکول عبدالله ابن عباس فرمایي حضور مبارک به شروع شو څومره ښه خاوندو یو بیبي کور له بلاړ اول به یو بیبي کور له لاړ الته به ودرېده د هغې تپوس به یې وکړه درې خبرې به یې کولې د هغه تپوس به یې وکړه سلام به یې په واچاوه او هغې دپاره به یې د خیر دعا وکړه. د هغې نه پس به دویم کور له لاړه او چې کومې بیبي سره به یا په نن ورځ باندې نمبر و هغې بیبي له به بالکل په اخر کې ته لاست به هغې له ته بیا به دویمې بیبي له لاړ سلام به یې په واچو د هغې خیر به یې دریافت که د هغې نه پس به هغې ته د خیر دعا وکړه بیا به درېیم اله بیا څلورم اله بیا پنځم اله. عبدالله ابن عباس فرمایي چې په ټولو بیبیانو باندې به حضور مبارک د اشراق د مانځه نه بعد روزانه ګرځېده روزانه او بیا به اخر کې چا له لاړه اخر کې به هغې بیبي مبارک له لاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کومې بیبي سره به حضور مبارک نمبر و الته به لاړ او الته به بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کېناست دا ورځ بیا هغې سره تېره کړه بیا به بهر عبادت ته راووته ماسپښین مازدیګر ته شپه به یې هغې سره تېره کړه. داسې د اشراق د مانځه نه بعد روزانه بنیاد باندې د حضور مبارک به دا طریقه وه چې د ټولو بیبیانو خیال به یې ساته.